د سوات انتهایی غیرتمند خلکو زه تاسو له د ټولو نه اول په دې باندې مبارکباد ورکوم چې د نن نه یوه میاشت مخکې کمې خبرې چا د ځان سره په خپل کور کې نه شوې کولی، کمې خبرې چا د ځان سره په ګونګونڅي نه شوې کولی، کمې خبرې چا د خپل ورور سره نه شوې کولی. نن تاسو د سوات ولس له هغه حوصله ورکړله چې د سوات په هر چوک باندې هغه خبرې کېږي. دا د سوات وم چوک دی چې په هغې باندې د امن دپاره غږ پورته کېږي او په هغې باندې د دهشتګردۍ خلاف اواز پورته کېږي. زما وروڼو، امن څه ناشونی شی نه دی چې موږ یې غواړو. ریاست چې په وجود کې راغلی، تاسو تاریخ وګورئ، که هغه یونان دی، که هغه روم دی، که هغه اسلامي د مدینې اولنی ریاست دی او که هغه د پاکستان ریاست دی، د هغې په آیین کې د ټولو نه مهمه او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د کم ریاست وګړی د هغه د ځان او د مال حفاظت په د چا ذمواري؟ د ریاست ذمواري به او کم ریاست چې زه منم او زه له د ټیکس په مد کې پیسې ورکوم، ما د هغې چارواکي په خپلو اوږو باندې کېنولي، زما په پیسو باندې د هغو نه 2 ګاډي مخکې او 2 ګاډي وروستو ځي. دغه ریاست چې ماله امن نه راکوي، پکار دا چې دغه ریاست دلته کې بیا خپلې څوکۍ ختمه کړي. موږ مخکې هم د خپل امن غور کړی او بیا به یې هم کوو. بل یوه مطالبه ده زمونږ، یوه مطالبه چې موږ په خپله خاوره اواز صحیح نه راځي، په دې باندې ګورئ امن نه غوښتی کېږي. د اخره پورې داسې د اخره پورې موږ په خپله خاوره او دا د ریاست چارواکي دي دا هم واوري چې ستا آیین ماله دا حق راکړلی چې زه به احتجاج کوم. ما ته یې دا نه دي ویلي چې د مدین په بازار کې به احتجاج نه کوي او د مدین په ګراوند کې به احتجاج کوي. په آیین کې دا لیکلی چې ولس په کوم ځای کې غواړي هم په حق ځای کې به احتجاج کوي. که هغه د ډي سي د دفتر مخه ده، زما سره د احتجاج حق شته. که هغه د کمیشنر د دفتر مخه ده، زما سره د احتجاج حق شته. که هغه سرکټ هاوس دی، زما سره د احتجاج حق شته. او که هغه جی ایچ کیو دی، زما سره د احتجاج حق شته. که هغه پارلیمان دی، زما سره د احتجاج حق شته که نشته؟ شته سره د احتجاج حق. او دا د ریاست دا کم په ریاست چې دا کم قابضین دي هغو دې واوري چې ته لاټي چارج کوه او زه به احتجاج کوم. ته اف آی آر کوه او زه به په شریکه باندې وایي چې دا قوم چې هغو ته خدا پته لګي چې دا قوم نه صرف بیدار دی بلکې دا یو هم دی. ته اف آی آر کوه، ته ګولۍ وروه. او اوس خو د اخره پورې د ګلي باغ ده کوم مړی چې په روډ باندې پروت و، ریاست ته زه دا وایم چې اوس په دې باندې هم نه خلاصېږي. اول خو تا به ووایي چې یاره کس مې مړ کو، اوس په احتجاج نه کېږي. ته مړې کوه، زما مړ به احتجاج کوي.
اوس را په مړي باندې هم نه خلاصېږي. اوس د سوات ولس دا فیصله کړله چې کم مړی ماورای عدالت قتل شو، ماورای عدالت. په دې خبره باندې سوچ وکئ که زه پړ یم اول به ما په عدالتي نظام کې پړکې بیا به مې وروستو مړکې. او که زه پړ نه یم چې ته ما مړکې زه به احتجاج کوم. او ټولو خلکو ته دا وایم هغه کسان چې کم خلک د دې احتجاج ملګرتیا نه کوي هغو ته دا وایم چې زه د خپل قام د غم مرمه ته د ځان د غمه او زاهد ستا ثواب زما ګناه ته کله رسي.